انسان الله رب العزت د دوو سيزونو نه مرکب پیدا کړی دی. یو ته ویل کېږي جسم وجود او دویم نمبر سیز دی روح. دا د دوو سيزونو نه د انسان جوړ دی، جسد او روح. جسد دغه ظاهري دی کوم چې مونږ او تاسو یې په نوم سره پیژنو، یره دا پلانکې دی، یره دا مفتی صاحب دی، یره دا پلانکې حاجي صاحب دی، دا پلانکې دی، دا مونږ په دې وجود سره ول پیژنو. د دې وجود ته د هر انسان وجود ته چې کله بیماری راشي نو دغه انسان د دې وجود د بیماری مونږ علاج کوو. که په خپل بیماران شو جو هم دا علاج کو، که پلار بیمار شي دا هم علاج کو، د مور هم علاج کو، او حتی تر دې چې مونږ د دې جسم زه اکثر دلته ګورم د سارو دا ډاکټر دی دله خلکو سپیم راویستي ماشاءالله. دا جسم دومره ضروري څیز دی یدي هر سړی علاج کوي او د دې په فکر کې چې دې علاج وشي او پکار هم ده او سنت طریقه هم ده. یو سړی بیمار شو ته به دا ټوخی دی او دې د هغې علاج نه کوي، ظاهري خبره ده دا بیماري به سوا کېږي. لکل داء دوا، د هرې بیمارۍ دپاره الله رب العزت دوایي را لېږلې ده، هغه استعمالول دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت طریقه ده، دا د توکل نه خلاف خبره نه ده. استعمالول پکار دي لیکن یقین پې نه دی ساتل پکار. څنګه چې د دې جسم مونږه د علاج معالجه کوشش کو دا غي په فکر کې د قشان دویم سیز دی هغه ته ویل کېږي روح. وستاسو کوی چې روح څه ته وایي نو دا کفار مکه ته پوس کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي یسالونک عن الروح، ستانه تپوس کوي دا کافران د روح په باره کې. قل ورته وایا الروح من امر ربي، روح زما د رب یو حکم دی چې د انسان په وجود کې. وس دا روح د الله رب العزت حکم دی ترسو پوری چې دغه روح طاقتوري، دغه روح صحتمنی، نو دا انسان هم ټیکی. خو چې کله دغه روح بیمار شي نو دا انسان هم بیمار شي. تاسو به اوس وایئ چې یاره بھائی مونږ ته خو د خپل روح پته نه لګي چې دا بیمار دی که نه دی. د جسم بیماری په دې باندې ډاکټران پوهېږي. اوس ډاکټر له لاړ شم، ډاکټر ما ته ټیسټ ولیکي، زه چې کله هغه ټیسټ وکړم زه ورته یم یاره زما دا خوله وچېږي، ما له زر زر ایک راځي او زه ستړی کېږم، زر زما په دې خپو باندې دردونه وي. هغه وایي لکه بھائی د شوګر ټیسټ ولې وکړئ. چې کله ټیسټ وکړي هغه ما ته وایي بھائی ستا په دې وجود کې څه دی؟ شوګر. څه شی دی؟ شوګر. شوګر څه ته وایي؟ شوګر وایي چینو ته. خو وایي که نه شوګر میلز دي، یعنې د چینو میلونه دي شوګر. نو اوس دغه شوګر دا ډاکټر ورته وایي هلکه ستا په دې وجود کې بیماري ده، د هغې نوم دی شوګر. او اوس یو سړی راپاسي ساده سړي زما په شان هغه ورته وایي چې ډاکټر صاحب چیني خو ګران دي، او ته ماته وایي چې ستا په دې وجود کې شوګر دی. نو ما له یو چمچ شوګر ته راوباسه، ما ته وښیه چې بھائی کم دی. نو ډاکټر به ورته څه وایي؟ اب ورته وایي چې بھائی ته ډېر ساده سړی، اوس دا شوګر په چمچ تا ته څنګه وښیم؟ نو هغه ډاکټر ورته وایي چې بھائی ګوره په دې حساب کتاب ته نه پوهېږې، مونږ پې پوهېږو ځکه چې مونږ څه یو د دې فن ماهرین یو، په دې باندې مونږ ډېره خرچه کړې ده، ځان هم ستړی کړی. د هغې نه بعد مونږ ته دا اوس پته لګي چې بھائی په دې چړي کې شوګر دی، په دې کې ملیریا ده، د ده چې کوم دی کرونا ده، د ډینګي بخار دی، د ده هسې بل څه مسله ده. ډاکټر به ورته دغه خبره دغه شان تا ته پته نه لګي چې ستا روح څنګه بیمار دی. لیکن د دې روح د بیمارو معالجین هغه علماء کرام دي. دغه علماو په دې باندې مهنت کړی دی، ځان یې ستړی کړی دی او هغه بیمارۍ معلومې کړي دي چې مونږ له د هغې نومونه هم نه راځي او مونږ وایو دا نیکي ده، دا ټیک خبره ده، او عالم راته وایي نه ته چې دا کومه خبره کې دا ټیک نه ده، دا غلطه ده.
نو مونږ بیا خبر کېږو چې یاره دا راته ولي وایي هغه شان د ډاکټر خبره ده ډاکټر ته مونږ وایو چې یاره ته د چیني وښیه دغه شان د مولانا صاحب ته مونږ وایو چې یاره بهی زه خو دا نه منم چې دا ګناه ده نو ځینې ګناهونه داسې دي چې هغې ته مونږ اړو ګناه نه وایو حالانکه هغه دومره خطرناک ګناهونه دي دومره خطرناک ګناهونه دي واورئ الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها کم سړي چې نیکی وکړه او مال یې راوړه نیکی وکړه او مال یې راوړه فله 10 امثالها نو د ده دپاره به 10 چنده ثواب میلاویږي به ورته 10 چنده یو نیکی په 10 دته به میلاویږي اوس الله رب العزت دا نه دی ویلي چې چا نیکی وکړه د نیکی کول آسان دي خو د نیکی وړل د ځان سره ګران دي نو دا نیکی مونږ څه څیز دی چې هغه زمونږ نه پاتې شي دلته اوس دغه څیز تا ته عالم ښیي چې ستا نه دا نیکي په دنیا کې څنګه پاتې کېږي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ان الحسد تأکل الحسنات بېشکه کینه او بغض داسې بیماری ده او دا بیماری لګي څه ته روح ته